بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ملګري چې هغوی وایي چې زموږ جان او مال دې محفوظ شي او بیا د دې فتنې په دې دور کې زموږ اولاد دې هم محفوظ وي، نو د دې خلکو دپاره یو مجرب عمل او یو مجرب وظیفه هغه بیانوم. هغه وظیفه دا ده چې د هر سحر مانځه نه پس او د هر ماښام مانځه نه پس په پابندۍ سره 3 پیرې چې دی نو دا وظیفه چې دی هغه کول دي. د دې وظیفې الفاظ دا دي: یا حافظ، یا ناصر، یا معین. خو د دې طریقه دا ده چې په خاندان کې څومره افراد دي، مثلا یو پلار دی د هغه 2 بچي دي یا 3 بچي دي او دغه شانتې کور والی ده، نو دی به د هر یو فرد او د هر یو کس د طرف نه 3 پیرې چې دی نو دا وظیفه کوي. یعنی د هر سحر مانځه نه پس یا حافظ، یا ناصر، یا معین، دا به د یو کس د طرف نه چې شي، بیا به دغه شانتې یا حافظ، یا ناصر، یا معین، دا به د دویم کس د طرف نه شي، بیا به دغه شانتې یا حافظ، یا ناصر، یا معین، دا به د دریم کس د طرف نه شي. غرض چې په د په خاندان کې د چې څومره اولاد دی، د کور والا ده، د هر یو کس د طرف نه به 3 پیرې چې دی نو دا وظیفه کول دي د سحر مانځه نه پس او دغه شانتې بیا د ماښام مانځه نه پس. انشاءالله العزیز الله تعالی به د جان هم محفوظ ساتي، د مال به هم محفوظ ساتي، او د چې کم حیا او کم عزت کم ناموس د کم اولاد د دې ټولو به چې دی الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره چې دی هغه محفوظ ساتي.